دا زمنګ عوام مزدور زمنګ مطالبه دا ده چې دا ټول کرش پلانټونو والا باجرو والا شګو والا کاروباري چې زمنګ سره په یو پلانټ کې په یو ځای کې د باجرو سره د شګو سره د کرشونو سره شل 15 کسان مزدوري کوي او د هغې سره ډاینې ریلیټډ دي. دلته کې ګورنمنټ دا یو دغه راغستی دی چې که د کرش دی که باجري دا ډاینه ونیسي فایر پرې وکړي او ډایرکټ چې کوم دی ګاډی ته هم بند کړي او هغه جیل ته ولېږي. دی وایي چې د سین بیوټیفیکیشن خرابېږي. د دې نه مخکې دوی ټنډر وکړو او پیسې واغستې د هغې کې بیوټیفیکیشن نه خرابېده. اوس هغه ټنډر هغه پیسې هم نه ورکوي خلکو له هغه ټایم ټینور هم پوره نه کړو او اوس وایي بیوټیفیکیشن خرابېږي. زمونږ دا مطالبه ده د کمشنر نه چې کم سے کم که تاسو ټنډرې کوئ که هر څه کوئ خو د هغې وخته پورې په دې خلکو باندې خپله مزدوري او دا رزق مه بندوئ. د دې دا نغري چالو وساتئ چې د خپلو بچو د رزق ګټي. ډاکټر امجد چې کوم دی دا د شی چې دا په هغه وخت کې ټنډرې شوي چې دا زمونږ په دې معدنیاتو کې یو سړی و عطاالرحمن نوم یې و دا ټوله مسله سلسله هغه روانه کړه او ډاکټر امجد صاحب ته یې وایسته چې اسمبلۍ ته پکې هم لاړو او ډاکټر امجد صاحب دا خبره وکړه چې د 1.5 ارب روپو چې کوم دی نو د ملاکنډ ډیویژن نه شګه وځي او دومره پیسې ګټي. دلته کې هغوی په 16 کروڑ روپۍ باندې ګورنمنټ چې کوم دی دا ټنډر ورکړو په هغې کې 25% 4 کروڑ روپۍ حکومت ته حواله شوې. 10 ورځې پس ایسیګان صاحبان رالو چې ډي سی صاحب کوم ټنډر کړی دی هغې ته واپس کړی دا اللیګل دی. د دې داسې حساب دی لکه ایس ایچ او چې یو کار وکړي او پولیس راشي وایي دا کار دی غلط وکړو. نو ډي سی صاحب ټنډر کړی دی او اے سی صاحب وایي چې دا اللیګل دی. نو هغه ټنډر هغه پیسې هم پاتې دي او موږ کار ته هم نه پرېږدي. موږ بیا هم وایو چې که تاسو ټنډرې کوئ هر څه کوئ موږ هغې ته هم جوړ یو خو تر هغې پورې چې تاسو کوم پروګرام جوړوئ ځان له هغه جوړ کړئ د هغې پورې دا مزدور چې کوم دی خپل کار ته پرېږدي چې خپلو بچو د رزق ګټي. نوم مې خالد خان دی او زما په خپله په بټخیله کې په ماندره جلوانانو کې کرش پلانټ دی. ما په دوبۍ کې 30 کاله سرویس وکړو د هغه ځای نه رالم او ویزه مې کینسل کړه. تیار کاروبار مې هلتې پرېښودو چونکې عمران خان صاحب به نارې وهلې وې راځئ په ملک کې کاروبار کوئ او هر سړي به په ټي وي انټرویو ورکوله وې په کلي کې کاروبار وکړو د پلاني ځای نه راغی د پلاني نه راغی د امریکې نه راغی برطانیې نه راغی پلانی ډاکټر تنخوا پرېښوده کمپني پرېښوده روزګار یې پرېښودو دغه شان ما خپل روزګار هم پرېښودو رالم پاکستان ته. زه په اکتوبر 2018 کې ما ځان له کرش پلانټ کولاو کو په الیکشن دوران کې زه دلته کې وم. اوس په هغې باندې لاول کرونا راله د کرونا نه بعد بیا سین لیزونو مسلې وې. اوس د هغې نه دوباره د هغې د دریم لهر د اندازه هم ده او دلته را باندې د ټولو نه غټه کرونا چې کم د حکومت په لوکل انتظامیه ده اوس د هغوی دا کم منشورونه کم د هغوی ریکوایرمنټ چې دي دا پوره کول چې کم دي. اوس پکې د ایسي صاحب راغلی و هغوی وینا وکړه چې د سوات د سین ښایست ختمیږي. نو انسان خو الله پاک اشرف المخلوقات پیدا کړی دی او د دې اشرف المخلوقات لپاره د دنیا د ټول نعمتونه پیدا کړي دي. نو اوس لکه د هغې هغه ریزلټ چې دی هغه دوی متبادل کو الټی کو. اوس د انسان چې دی دا به خودکشۍ کوي د سیندونو ته به دانګي لکه زمونږ د دې روزګار سره 700 کرش پلانټ چې دي تقریبا د دې اندازه ده چې داسې بند دي. نو په دې کې چې په یو کرش پلانټ باندې بلاک فیکټري واچوي د مټیریل سټاک پې واچوي رنګساز پې واچوي لیبر میسن پې واچوي. د دې سروې مطابق چې دی په دې باندې تقریبا د 62,000 نه والا د 84,000 پورې لیبر چې دی دا متاثره دي لکه 84,000 یا 62,000 خاندانونه شو. نو د دې ټولو ذمواري به څوک اخلي؟ که چېرې حکومت 2,000 ننګرخانې 10,000 ننګرخانې جوړې کړي د ټولو کورنیو له به رزق ورکړي. حکومت سره وسایل شته دی هغوی کولی شي دا روزګار چې کولاو شي دې ته فروغ ورکړي. دې نه به نور خلک نور ترقي به ترې جوړه شي. بیلډینګ مټیریل دا د هغې لاولني جز دی چې شګه او سیمټ پکې نه وي ته به کار پسه کې بیلډینګ به پسه جوړې. د هغې سره د دنیا غریب روزګار دی ډینا ټیکټر لیبر میسن دکاندارو دا ټول روزګارونه د دې سره وابسته دي. زمونږ مشکلات دا دي ملګري موږ بادرانیوالو دلته راشو 200-300 پکې مزدوري دلته ونسي 50,000 روپۍ پرچه راکړي او جیل پکې. نو موږ خو څه پوډر نه خرڅو موږ خو بادرانې خرڅو راشو 4 میاشتې او 15 میاشتې پکې قید دي. یا یې مکمل بند کړي دا شی او یا آزاد کړي.